اس کې الله رب العزت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم توای چې د يهودو د مدینې نه لږ تپوس وکړه او د يهودو د دې خبرې معلومات وکړه چې دغه قوم څوک هغه ښار کوم یو چې په هغې کې ستاسو خلک اوسېده ستاسو اسلاف او مشران اوسېدل او هغه ښار ولنا د هغې په باره کې ته دا تپوس وکړه چې هغې ته به د هفتې په ورځ باندې د هفتې په ورځ کې هغې زیاتې کړی او بې عزتي د هفتې کړې وه په دې خبره باندې چې هغې کله بغاوت او نافرماني شروع کړله نو الله رب العزت په ازمایش او امتحان راوست او دا د داود علیه السلام په زمانه کې دا واقعات شوي نو د هفتې په ورځ باندې نامیان به د اوبو پر سر باندې ګرځېدل جپې او ډلې به راسې ګرځېدل او کله چې به بیا دوی د هفتې ورځ نه مناوله نو بیا به ورته اړو میان د اوبو په ویښ کې هم نه میلاوېدل نو الله په دوی باندې دا ازمایش راوست امتحان راوست او دا دوی د بېدینو او د بد عملو او د فسق او د فجور په نتیجه کې دا ازمایش په الله راوست او دا یو ډېر فاسق قوم او ناکار قوم چې کله دا پابندي ولګېدله نو دا قوم مختلفو حصو باندې تقسیم شو یو حصه دا وه چې هغې ته ابلیس دا طریقه وښودله چې تاسو د خالي په ورځ باندې چې دا میان راځي نو دې لپاره تاسو یو پروګرام وکئ چې د سیند په غاړه باندې دې نه ولې بوځئ او هلته حوضونه ساس کوئ نو دا میان به د خالي په ورځ باندې هر ځای تلل نو په دې لختو په ولو کې به لاړ شي په هغه حوض کې به پرېوځي نو بیا به ورته ګټه کېدی هلته به یې بند کوي دا یې ورته حیله وښوده چل یې ورته وښوده چې تاسو به دا چل وکئ دا حیله به وکئ نو هغې چې کله دا کار وکړو نو میان په خاریه کې پخېدل شروع شو میان خو به نه میلاوېدل نو یو ورته هلکه دا داسې چل کړی دی بل ورته دا داسې چل کړی دی ویل دا چل مې کړی خو چاته حال به ووایه نو یو فریق داسې دی چې هغوی دا نافرماني شروع کړه او میان نیولې په دې طریقه باندې په حیله بازۍ باندې او په چل باندې شروع کړه یو ډله داسې ده چې هغې وعظ او نصیحت شروع کړو اخره پورې ورسو دوه ډلې شوې درېیمه داسې وه چې د وخته پورې وعظ او نصیحت وکړه بیا د دوی نه مایوسه شو چې دا خو خبره نه مني نو چې نه مني نو بیا یې ویل په تندرې مه لګوئ پرېږدئ دا خبره نه مني او څلورمه داسې ډله وه چې نه یې دا ناکار عمل کو خو نه یې څوک منې کول نو دا مسلسل دا خبره شروع شو داسې کله چې دا الله تعالی عذاب راغی او عذاب دا و چې دا کومو خلکو دا عمل کو او کومو نه کو هغې په منځ کې دیوال و د دې خاریې او مکمل بیکاټ یې ورسه وکړو یو سهار دا خلک چې راپاڅېده پرې دا میان خوړونکي خلک چې ونو په هغې کې اړوسه شور نشته دا طرف د ښار بلکل خاموش دی دوی چې سرونه ورښکاره کو که تا کورونه د شادوګانو ډک دي الله ته شادوګان ساز کړي او جاړي او د اوښکې رابېږي او شادوګان دا عذاب پې الله راوسته اوس کومو کسانو چې وعظ او نصیحت کو الله هغه محفوظ او مامون کړه کومو کسانو چې وعظ او نصیحت څه وخته پورې کړی او بیا که لار شوي وو هغه هم الله تعالی خلاص کړه خو دغه دریم دغه څلورم فریق چې نه دا بد عمل کو او نه څوک منې کول نو د هغې الله اړو ذکر نه دی کړی ذکر یې نه دی کړی حضرت عبدالله زوی عباس شاګرد دی هغه دا خبره کوله به چې فاعلین د ګناه کوونکي خدای هلاک کړه واعظین الله تعالی چې کوم دی نو خلاص کړه خو دا کومو خلکو چې چپو ساکتینو د هغې نه څنګه مسله نو ډېر په دې کې پریشان او ډېر ماهر پیغمبر خو ورته دعا کړې ده نعمت ترجمان للقرآن دی خو
شاګرد عکرمه ورته بار بار ویلي چېرې دا به هم الله تعالی معاف کړي، دا به هم معاف کړي. بیا د هغه په ذهن کې کېناسته چې دا الله تعالی معاف کړي دي. کومو کسانو چې یو وخته پورې وعظ او نصیحت کړی دی، بلکې دا کم کسانو چې دا بدفعلي نه ده کړې، دا هم الله تعالی بچ کړي دي. صرف دا ده چې حافظ ابن کثیر وایي چې کومو کسانو دا عمل کو الله په هغې عذاب راوسته، کومو کسانو چې وعظ کو الله بچ کړه. وسکتا عن الساکتین، او الله چپ شه د هغه خلکو نه چې هغه چپ وی. د دې اړو ذکر وکوئ. پوهېږئ د دې وجې نه عام طور سره دا مسله ده چې کله حق راشي دنیا ته نو دغسې خلک څلور ډلې سازیږي. څوک کا بدعملي کوي، څوک مسلسل منع کوي آخر وخته پورې، او څوک پرې منځ کې وایي بیا وایي په تا نرمه لږه خبره نه مني، او ځینې داسې چې هغه خاموش تماشایي ناست دي چې الله عذاب راځي نو بیا به دا خلک نشي بچ کېدلی د هغې نه. د دې وجې نه حدیث کې راځي ان الناس اذا رأوا ظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك ان يعمهم الله بعذاب منه وعقاب. دا یو زبردست خبره ده چې حدیث کې رااله چې ظالم کله ظلم کوي عام خلک د هغه لاس نه نیسي، نه بندوي، نو د یو عام عذاب یره ده چې الله عام عذاب راولي او دا وچ او لاندې پکې دواړه الله وشي دایماً. نو اوس ګورئ دې ته سوچ کوئ. استعمال چې خاریه تقسیم شوی وه چې دوی سرونه ورچت کړه، هغه طرف ته خاموشي ده چې ویې کاته به کورونه د دغه نه ډک دي، د شادوګانو نه ډک دي، او دا اوښې بهیږي او خبرې نشي کولی، او بس دا کورونه ترې ډک دي. او دا بیا مفسرین لیکلي چې 3 ورځې پس مردار شو، مړ شو. ځکه چې کم شی ممسوخ شي لا اصل له د هغه اصل نه. د کچر اصل شته، کچر خر اسب پسې یو ځای کي، د هغې نه چې کوم بچی پیدا شي هغې ته کچر وایي. د کچر بچي نه کېږي، د هغه نسل نه وي. د دې وجې نه دا خبرې مه کوئ چې دا پرې غرونو کې دا شادوګان دي، دا خلک او دا بیا د هغې شادوګان سال شوي خو مړه شو درې به ورځ باندې. د ممسوخ بچي نه کېږي، د کچر بچی چا اوسه پورې نه دی لیدلی. نو دا څنګه چې چل دی؟ د دې وجې نه دغه غلطه خبره ده.